السلام علیکم. پاکستان چې تاسو څه ګورئ نو تاسو ته به اندازه وشي چې کله صحیح تاریخ وګورئ چې پاکستان سم یو تجربه‌ګاه ده چې په دې باندې د مختلفو حکمرانانو تجربې شوي دي. یو تاریخ هغه دی چې کوم موږ ته مطالعه پاکستان کې وي یا عوام ته پته دی، او یو تاریخ هغه دی چې کوم حقیقي تاریخ دی او بیا د څه وخت نه پس پای کتابونه ولیکلی شي نو هغه اوریجنل تاریخي. نن دته د پاکستان د اقتدار کې د یو دوو دومره پاورفل ښځو تاریخ وایم چې د هغوی په لاس کې اختیار او اقتدار او ډېر لوی پاور یې ورسره. د یوې نوم ورت بورل او د بلې نوم جنرال رانی. د دوی ته مختصر کیسه کومه. کله چې پاکستان جوړ شو نو زمونږ ازادي خو خو اختیار مو بیا هم د برطانیې سره و. اولنی گورنر جنرال قائد اعظم محمد علي جناح مقرر شو او بیا چې کله وفات شو نو بیا خواجه ناظم الدین گورنر جنرال شو. د منظوري د شاه برطانیه نه براتله. په دغه دوران باندې اولنی وزیر اعظم لیاقت علي خان په لیاقت باغ کې شهید شو. نو خواجه ناظم الدین وی چې زه به وزیر اعظم شم او بل کس به گورنر جنرال کو، ځکه چې اختیار پای ورځو کې پارلیماني نظام کې د وزیر اعظم سره د دې منظوریم د شاه برطانیه نه راله او خواجه ناظم الدین په ځای باندې گورنر جنرال غلام محمد گورنر جنرال شو. دا یو ډېر عجیبه کردار و. دا کیریئر بیوروکریټ پاتې شوی د پاکستان جوړېدو نه مخکې د بیوروکریسي کې. د ده یو سیکرټري وه او د هغې نوم ورت بورل. دا فارن د چرته امریکن جینۍ وه او دا د ځان له سیکرټري کړه. د غلام محمد چې و نو د هغه دوه شوکه و، یو د اقتدار لالچ او یو د ښځو شوک و. دی به په دغې کې ډېر په رنګینیانو کې خوشحاله و او ځکه یې دا ورت بورل ځان له سیکرټري کړی و. په دغه دوران په اخره کې هغه ته فالج وشو او خولې کږه شوه. تاسو ته پته ده چې فالج وشي بیا سړی خبرې نشي کولی، د خولې نه یې لاړې بهیږي او غونغا کوي. دغه غونغا چې وه نو دغه به صرف د سیکرټري به پې پوهېده او بیا د هغې دومره پاور و چې هغې به څه غونغه وکړو په میټینګ کې یا څه حکم به وکړو نو سیکرټري به د هغې دغه وکړو او هغې چې به خپله هر څه مرضي کوله هغه حکم به یې جاري کړو، ځکه چې خلکو به وایي چې صرف پې دا پوهېږي. نو یو وخت کې زموږ ټول مملکت نظام د هغې فالج زده حکمران ترجمان ورت بورل چې وه د هغې په خوله به چلېده او هغې چې خپله مرضي وه چې څه به یې د هغه د الفاظو له معنه ورکړه نو ابه زموږ حکمونو. نو دا یو بدقسمته چپټر و. بل بیا د جنرال یحیی په دور کې جنرال رانی دومره پاورفل ښځه وه. د هغې خپل نوم اقلیم اقدس و. اقلیم اقدس د هغې خپل نوم او ډېره ښکلې ښځه وه او هغه بیسیکلي د پولیس افسر ښځه وه. په پرده کې بورکه به یې اچوله، خو یو ورځ هغه پولیس افسر ورسره بدتمیزي وکړه، هغه ته طلاق واغستو او هغه ښځه بیا مارکیټ ته راووته او بیا ایوان صدر ته پس ذریعه ورسېده، ځکه چې د یحیی خان درې شوکه و، شباب و شراب او دغه عیاشیانې وې. نو ایوان صدر د دغې ورځو کې چې ته څومره کتابونه وګورې د جنرال یحیی په دور کې کو زه ورله ډېر مهذب لفظ ورکمه نو کنجرخانه ترې جوړه شوې وه. ټوله ورځ او شپه به دغه محفلونو او روان بو. جنرال رانی دومره پاورفل وه چې هغې به د فوج د کور کمانډرانو پوسټینګ ټرانسفر او پروموشن کې هم د هغې رول و. دومره خلک وایي چې د هغې پاور و او چې بنګال مشرقي پاکستان ماتېدو هم سیب زمونږ چې و نو جنرال یحیی په دې عیاشیانو کې پروت و. یو بله مشهوره واقعه ورسره یو فلم سټار ترانه یو جینۍ وه. هغه یو ورځ ایوان صدر ته به هره شپه محفلونو له دنیا خلک راتله. چې راله نو د ایوان صدر یو پروټوکولي چې په لیست کې چا نوم یې دننه ځي چې نه نو نشي تللی. نو سیکیورټي والا فلم سټار ترانه ایساره کړه چې ته نشي تللی، لیست کې د نوم نشته. هغې ووایي چې ته دننه فون وکړې نو تاسو ته پته ولګي فوري ورته ووایي چې راپرېږدی. چې دننه لاړه شپې وکړه یا شیانې وشوې، سهار چې راووته نو هغې فلم سټار ترانه ته سیکیورټي والا ټولو په یو ځای سلوټ وکړو. ډېره حیرانه شوه او تپوس یې ترې وکړو. دا واقعه ډېره مشهوره ده چې
بیګا زه تلمه نو تاسو نه پرېښودم او اوس چې راووتم سلوټ مو راته وکړو نو هغه سکیورټي والا ورته ووایي چې جي بیګا ته تلې نو ته فلم سټار ته راناوي او اوس چې د صدر صاحب سره شپه وکړه نو ته اوس قومي ته رانه شوې نو ځکه درته مونږه سلوټ وکړو نو د شراب شباب محفلونه به جنرال رانی به ټول حکومت چلو یحیی خان په عیاشیانو کې ډوبو ملک ماتېدو او هغوی سره نه د عوامو څه فکر و نه د ملک فکر و دغسې کردارونه په هر دور کې په هر دور خپل خپل جنرال رانیانی چې زمونږ دا مملکت چلی او هغې بیا وروسته تاریخ کې 10 کاله 15 کاله پس چې دور تیر شي د ظلم د جبر دغه نو بیا د هغې کیسې راوځي او بیا پای کتابونه او ریسرچ وشي نو دغه اصلي هسټري ده مطالعه پاکستان کې خو دوه خبرې صحیح دي چې په میداني علاقو کې به ګرمي او په پهاړي علاقو کې به یخني نور چېرته څه وایي نو په هغې باندې لکوټي تحقیق کوئ نو تاسو ته به تصویر دویم روح ښکاره شي د هر دور جنرال رانیانی وي او هغه ډېر پاورفولي د اوس دور به هم داسې کردارونه چې موږ ته نه ښکاري خو تاریخ به بیا تعین کوي ستاسو په خیال د نن دور جنرال رانی څوک کیدی شي نوم یې لازماً په کمنټ کې وکړئ دا تاریخي واقعات تحقیق تاسو کولی شئ په ګوګل سرچ کې ویکیپیډیا باندې وګورئ نو دا دوه کردارونه به تاسو ته د هغوی د دور د عیاشیانو د فحاشیانو د شراب او شباب محفلونو د ملک د ماتېدو او د هغوی په هیڅ پروا نه دا ټول په هسټري کې دي امید لرم ستاسو ویډیو خوښه شوي ویډیو که مو خوښه شوه کمنټ یې وکړئ لایک یې کړئ شیر یې کړئ او د نن جنرال رانی څوک کیدی شي د هغې نوم په کمنټ کې لازماً وکړئ او سوچ پې وکړئ په سوچ کې څه ګناه نشته